سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه ترفع على لفظه وتنصب على محله، مثل يا زيد العاقل والعاقلة. والخليل في المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النسب، وأبو العباس إن كان كالحسن فكالخليل وإلا فكأبي عمرو. هر کله چې مصنف علیه الرحمت فارغ شو د منادا د تعریف او د هغې د اعراب نه، نو شروع یې وکړه په بیان د توابعو او د منادا کې. د منادا مستقل باب چې هغه وروستو را روان دی، لیکن چونکې د منادا د توابعو یو مخصوص چې هغه احکام دي چې هغه په نورو توابعو کې نه موندل کېږي، د دې وجې نه مصنف علیه الرحمت د منادا توابع چې دي هغه د منادا سره چې هغه ذکر. وتوابع المنادى المبني المفردة سره مصنف علیه الرحمت فرمایي چې د منادا مفرد معرفي، یعنی منادا چې کله مبني وي په علامې د رفع سره او د دې تابع چې د هغه مفرد وي، دلته مفرد نه مقصود دا دی چې هغه مضاف نه وي په اضافت معنوي سره، او دغه تابع یا تاکید وي یا صفت وي یا عطف بیان وي یا معطوف بالحرف وي، خو داسې معطوف بالحرف چې ممتنع وي دخول د یا په هغې باندې، یعنی د حرف ندا داخلول به ممتنع وي، یعنی دغه معطوف بالحرف معرب باللام وي. نو په دغه صورت کې دا دغه توابعو کې چې دی هغه جواز د وجهینو دی، دوه وجې پکې جایز دي. توابع ټوټل چې دی هغه 5 دي، لیکن دا حکم چې دی دا خاص حکم د دې تعلق د بعضې توابعو سره دی، د ټولو توابعو سره نه دی. لہذا مصنف علیه رحمت هغه توابع ذکر کړو کوم سره چې دی د دې خاص حکم چې هغه جواز د وجهینو دی تعلق دی. مصنف علیه رحمت فرمای چې دغه تابع چې دی دا ته مرفوع هم ویلی شي، یعنی چې دا ته حمل کې په لفظ د منادا باندې، او منادا چون کې یعنی چې کله مفرد معرفي وي هغه مبني وي په علامې د رفع سره، او دغه علامه د رفع کله د ضمې په صورت کې وي، کله د الف په صورت کې وي، کله د واو په صورت کې وي، نو هغه لفظا مرفوعه وي او یعنی په علامې د رفع باندې مشتمل وي، نو دا هم ته په هغې باندې په لفظ باندې حمل کې، او دا تابع چې دی هغه هم سوب مرفوع وي. دویم دا چې ته دا منصوب وي، دا تابع منصوب وي او دا حمل کې په محل د دغه منادا باندې، او منادا حقیقت کې یعنی چون کې حقیقت کې دا مفعول به وي او مفعول به چې دا هغه منصوب وي، نو لہذا دا تابع ته منصوب هم ویلی شي، یعنی دې ته نسب دې تابع ته نسب هم ورکولی شي. بیا مصنف علیه الرحمت په دغه توابعو کې صرف یو مثال راوړی دی د پاره د اختصار، یا به دا ووایو چې دا صفت چون کې کثیر الاستعمال او کثیر الفایده دی، او دا نور چې دی دا نه کثیر الاستعمال دی او نه کثیر الفایده دی، په دې بنا باندې چې مصنف علیه الرحمت صرف یو مثال د صفت د پاره راوړی دی او د نورو د پاره چې دی نه دی راوړی. نو موږ به ووایو چې د تاکید د پاره مثال یا تیم اجمعون هم ویلی شي، یا تیم اجمعین هم ویلی شي. اجمعون شي نو دا به حمل شي په لفظ د تیمو باندې، او چې اجمعین شي یعنی منصوب شي نو دا به حمل شي په محل د تیمو باندې. د صفت د پاره مثال یا زید العاقلو، یا زید العاقلو، نو دا عاقلو هم ویلی شي یعنی مرفوع هم ویلی شي، والعاقله او منصوب هم ویلی شي. یا زید العاقلو یا داسې وایي یا زید العاقله. عاقلو په صورت کې به دا حمل شي په لفظ د زید باندې، او عاقله په صورت کې به دا حمل شي په محل د زید باندې. او د عطف بیان د پاره یا غلام بشرون هم ویلی شي، په دې صورت کې به دا په لفظ د غلامو باندې چې دی هغه حمل شي، او یا غلام بشرن هم ویلی شي، په دې صورت کې به په محل د غلام باندې چې دی هغه حمل شي. والمعطوف بالحرف د پاره مثال، یعنی داسې معطوف بالحرف چې دخول د یا په ممتنع وي، یعنی معرب باللام وي. معرب باللام باندې دخول حرف ندا ممتنع ده، ځکه چې دا یا هم د تعریف د پاره راځي،
او الف لام هم د تعریب دپاره. نو علتین د تعریب به جمع شي په یو کلمه کې یو ځای او دا ممتنع دي. نو مصنف علیه رحمت فرمای د معطوف بالحرف دپاره مثال یا زید الحارث هم ویل شي او یا زید الحارث هم ویل شي. اوس به راشو عبارت ته. نو مصنف علیه رحمت فرمایي چې وتوابع المنادا توابع د منادا المبني هسې منادا چې مبني وي دا مبني صفت د منادا دی. نو فرمایي چې وتوابع المنادا توابع د منادا هسې منادا چې هغه مبني وي. دلته مطلقاً مبني نه د مراد بلکې هغه چې مبني وي په علامې د رفع سره. لہذا چې مبني وي په دې سره هغه مبني وته چې هغه مبني بر فتحه وي. نو هلته چې دی جواز د وجهین نه دی بلکې هلته نصب چې دی هغه متعین دی. او مبني سره معرب هم وته هغه منادا چې هغه معرب وي نو د معرب تابع چې دی هغه تابع د لفظ وي او د محل نه وي. المفردة دا صفت دی د توابعو دپاره. نو توابع د منادا هسې منادا چې مبني وي او هسې توابع المفردة چې مفرد وي یعنی مفرد نه مراد دا چې اضافت نه وي شوی په اضافت معنوي سره او باقي شبه مضاف وي یا مضاف وي په اضافت لفظي سره دا په مفرد کې داخل دی یعنی اضافت نه شوی. من التاکید چې هغه تاکید دی والصفت او صفت وعطف البيان او عطف بیان دی والمعطوف بحرف او معطوف بالحرف دی. دا سي معطوف بالحرف الممتنع دخول یا علیه چې ممتنع وي دخول د حرف ندا د یا حرف ندا علیه باغی باندې ترفع دا دې ته برفع ورکول کی یعنی مرفوع به ویل شي حملا بنا په دې باندې چې دا حمل کړی شي په لفظ د منادا باندې وتنصب او دې ته نصب ورکول کی یعنی دا به منصوبه ویل کیږي بنا په دې باندې چې دا حمل کړی شي په محل باندې مثل یا زید والخلیل فی المعطوف سره. غرض د مصنف اشاره کول دی یو اختلاف ته. مخکې مونږ دا خبره بیان کړه چې کله منادا مفرد معرفه وي یعنی مبني وي په علامې د رفع سره او د دې تابع چې دی هغه مفرد وي یعنی مضاف نه وي په اضافت معنوي سره او دغه تابع چې دی یا تاکید وي یا صفت وي یا عطف بیان وي یا معطوف بالحرف وي. داسې معطوف بالحرف چې د یا دخول په ممتنع وي نو مونږ ویلو چې په دې کې جواز د وجهینو دی. والخلیل سره مصنف علیه رحمت فرمایي چې په معطوف بالحرف کې یعنی په دې کې اختلاف دی. دا اختلاف په اولویت کې دی په جواز او عدم جواز کې نه دی بلکې جواز د وجهینو خو دی لیکن اولا په دې وجهینو کې کمه وجه ده. نو امام خلیل صاحب د خلیل په نامه باندې چې دی هغه درې نحویان چې دی هغه مشهور دي درې نحویان دي. یو چې دی هغه د امام سیبوی صاحب استاد دی چې هغه ته ویل کېږي امام خلیل بن احمد فراهیدی او دا د امام سیبوی صاحب استاد دی او دلته هم دغه مراد د یو د امام سیبوی صاحب معاصر دی یو د امام سیبوی صاحب چې هغه شاګرد دی. امام خلیل صاحب معطوف بالحرف کې داسې معطوف بالحرف چې دخول دی په ممتنع وي رفع لره چې هغه مختاره کوي یعنی جواز د وجهینو دی نسب هم جایز دی لیکن د په نسبت مختاره چې هغه رفع دی. ابو عمر بن علا چې دی د په نسبت نسب چې هغه مختاره دی او هر چې امام مبرز صاحب دی یعنی ابو العباس نه مراد دغه امام مبرز صاحب دی د په نسبت په دې کې تفصیل دی. امام مبرز صاحب تفصیل داسې کوي که چېرته دا معطوف بالحرف داسې وي یعنی کالحسن وي یعنی داسې اسم وي چې د الف لام په زائد وي او دغه الف لام ته لري کول جایز وي نو بیا د فکل خلیل یعنی د په دغه صورت کې رفع چې هغه مختاره کوي. او که چېرته دا اسم داسې وي چې په هغې باندې یعنی الف لام په زائد نه وي او دغه الف لام ته لري کول جایز نه وي نو د په نسبت بیا چې هغه نسب مختاره دی لکه څنګه چې ابو عمر فرمای. نو روز برا شو عبارت د مصنف علیه رحمت فرمای والخلیل امام خلیل صاحب فی المعطوف معطوف بالحرف کې داسې معطوف بالحرف چې ممتنع وي دخول دی علیه په یا داخلول په ممتنع وي یختار الرفع مختاره کوي رفع لره و ابو عمر چې دی النصب یعنی یختار النصب مختاره کوي نصب لره و ابو العباس چې دی یعنی مبرز صاحب ان کان کالحسنی دی فرمای ان کان کالحسنی که چېرته دا معطوف چې دی کالحسنی پشان د حسن وي یعنی پشان د حسن وي په جواز د نزع اللام کې
په جواز د نزع اللام کې یعنی د الف لام په زائد وي او د الف لام ته لري کول جایز وي، لکه څنګه چې حسن دی دی باندې چې د الف لام دی، د الف لام چې دی هغه زائد دی او دا الف لام ته لري کول جایز دي. نو دی فرمایي چې فکل خلیلی یعنی د امام ابو العباس رای یا مذهب دا پشان د خلیل دی. و الا او کدا سینوي یعنی که چرته د معطوف بالحرف دا سینوي پشان د حسن باندې نوي بلکې یعنی عدم یعنی جایز نوي الف لام دا غین د کول الف لام په زائد نوي. فک ابي عمرو د مذهب پشان د ابو عمر دی، یعنی دی وایي چې په دغه صورت کې نسب مختار دی او که چرته دا اسم داسې وي چې د هغې نه الف لام پې زائد وي الف لام ته لرې کول جایز وي، نو د مذهب چې دی هغه بیا په شان د خلیل امام خلیل صاحب باندې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.